که چیرې ته دا غواړې چې ځان صابر جوړ کې او ځان شاکر جوړ کې، د دې دپاره تر ټولو بهترینه طریقه دا ده چې په دنیا کې ته تر ځان و کمو انسانانو ته ګوره و هغه چا ته ګوره چې هغه تر تا په مرتبه کې کم وي. اوس که چیرې ته و داسې چا ته ګورې چې هغه تر تا په مرتبه کې کم دی، ستا جیداد تر هغه برابر دی، ستا کور تر هغه برابر دی، د هغه لاندې مرتبې و خلکو ته ته ګورې، ستا په زړه کې به الله تعالی د شکر صفت پیدا کړي. بیا به ته دا وایې چې الحمدلله تر پلانکي الله تعالی ښه نازولی یم، تر پلانکي یې ښه کور را کړی دی، تر پلانکي یې ښه جامې را کړې دي، او بل به دا صفت الله تعالی کې در پیدا کړي چې ته به صابر جوړ سې. لیکن که دې چیرې تر ځان و لوړو کسانو ته کتل و هغه چا ته دې کتل چې هغه تر تا په مرتبه کې لوړ دي، په جایداد کې لوړ دي، په مال کې لوړ دي، نو په تا کې به دوه بد صفته پیدا کېږي چې هغه یو ناشکري ده او بل بې صبري ده. او درېیمه ګټه یې دا ده که چیرې انسان و داسې چاته ګوري چې هغه تر ده په مرتبه کې کم وي، الله تعالی به د هغه له زړه څخه د دنیا حرص، د دنیا محبت وباسي. د الله رسول فرمایي حب الدنیا رأس كل خطیئه، د دنیا محبت د ټولو ګناهونو جړ دی. اوس که چیرې ته تر خپلې مرتبې و کمو انسانانو ته ګورې، بیا به د دنیا محبت ستا په زړه کې نه پیدا کېږي، بیا به ستا هم دا خواهش وي چې کاشکې زما هم داسې موټران وی، داسې بنګلې مې وی، داسې جیدادونه مې وی، داسې کارخانې مې وی. او د دنیا محبت سي د چا په زړه کې ولوېدی، الله رسول فرمایي که چیرې و انسان ته یوه دره چې د دوو غرو په مابینځ کې چې کومه فاصله وي، دغه دره د سرو او د سپینو اورډکه کې، لیکن دا انسان وی حارس انسان، دی به طلب دی درېیمې وکړي، او که درې ورکړي دی به طلب دی څلرمې وکړي. نو د حارس انسان نس دی هغه یوازې د قبر خاورې اورډکولی سي، د قبر خاورو څخه بغیر د حارس انسان نس بل په یو شي باندې هم نه مړېږي. نو الله تعالی دې موږ تاسو شاکرین جوړ کړي، الله تعالی دې موږ تاسو صابرین جوړ کړي، الله تعالی دې موږ تاسو له زړو څخه د دنیا مینه او محبت وباسي. او د دې درو سرو دپاره علاج چې دی صرف دغه یو علاج دی، و هغه چاته ګوره چې تر تا په مرتبه کې کم وي. الله تعالی به دې شاکر هم جوړ کړي، صابر به دې هم جوړ کړي، د دنیا محبت به دې هم له زړه څخه وباسي.